أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دا خبر مربوط روانه وا منگ پا سورة فاتحه کی دا اللہ تعالی نه درخواست کړو چې اهدنا الصراط المستقیم، الله منگا په نیغه لار باندې روان کې نیغه لار مونږ ته وښې. نو الله د هغې درخواست اجابت وکړه او مونږ ته مخکې وفرمیل چې ذلک الکتاب لا ریب فیه، بنده تا چې سورې فاتحه کې کم درخواست کړو هغه ما قبول که. تا وی چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای په نیغه لار مونږ روان کې. نو ذلک الکتاب، دا کتاب چې دی قرآن کریم، دا نیغه لار د لا ریب فیه په دې کې څه شک نشته. بس دغه لار خپله که دا چې درته سوی د دې د اوامرو اتباع وکړه او د منهیاتو نه ځان بچ کړه، نو دغه نیغه لار دا په دې کې څه شک نشتی. اوس د دې نه اخوا الله تعالی د هغې خلکو ذکر کوي چې دغه کتاب یعنی دا قرآن دا نیغه لار ومني، ظاهري هم او باطني هم. نو په اولنو 5 آیتونو کې د قرآن او د قرآن د منونکو ظاهرا او باطنا د هغې تذکره ده، او بیا د هغې نه وروسته ان الذین کفروا سواء علیهم په 2 آیتونو کې د هغې خلکو ذکر دی چې هغه قرآن ظاهري او باطني دواړه نه مني، یعنی سوچه کفار. او بیا د هغې نه وروسته په 14 آیتونو کې د هغې خلکو ذکر دی چې هغه قرآن ظاهري مني خو باطني نه مني، منافقین. نو د دې 3 طبقو ذکر کیږي چې صراط مستقیم دی غوښتلی او نیغه لار دی غوښتلی وه. دا قرآن نیغه لار ده. بیا دغه نیغه لار چې چا خپله کړه ظاهري هم او باطني هم 5 آیتونو کې اولنو کې راغو تذکره، 2 آیتونو کې چې ظاهري او باطني دواړه قرآن نه مني لکه سوچه کفار ان الذین کفروا. او بیا 14 آیتونو کې را خلکو ذکر چې هغه ظاهري مني خو باطني نه مني لکه منافقین. نو دا په 20 آیتونو کې د دغه صراط مستقیم یعنی د دغه نیغې لارې د قرآن کریم د منونکو او د نه منونکو ذکر دی. نو پرون دا خبره شوه چې دا کتاب چې دی په دې کې څه شک نشته، دا هدایت دی لپاره د متقیانو. مخکې الله تعالی اوس د متقیانو صفات بیانوي. تاسو به دا وایئ چې دا متقیان دي څوک چې د هغو دپاره قرآن کریم دا هدایت دی. نو مخکې الله تعالی صفات د هغې چې کوم دی نو بیانوي. ګورئ نو الذین خلق دی هغه خلق دی متقین یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیبو باندې، یو صفت. 2 نمبر ویقیمون الصلاة او قائموي منځونو لره، 2 صفت. او 3 ومما دا څه نه رزقناهم چې ورکړي موږ دیو لره ینفقون خرج کوي په لار د الله کې. او 4 صفت والذین خلق ته متقیان یؤمنون چې ایمان لري بما په هغه څه باندې انزل الیک چې نازل کړی شوي دي ستا طرف ته، دا 4 صفتو. وما انزل او په هغه څه چې نازل کړی شوي دي من قبلک مخکې ستا نه، او 5 صفت وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون دیو یقین لري. دا 5 صفات د متقیانو الله بیان کړل. لومبۍ صفت الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه خلک دی چې دوی ایمان لري په غیبو باندې. دا ایمان بالغیب څه ته وایي؟ ایمان څه ته وایي او ایمان بالغیب څه ته وایي؟ نو ایمان په لغت کې د چا خبره د چا په اعتماد باندې یقیني طور منل دیتا ایمان وی.
ایمان د چا خبره د چا په اعتماد باندې یقیني طور منل دیتا ایمان وی. او په اصطلاح د شریعت کې خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی خبر د پیغمبر بغیر د مشاهده نه د پیغمبر په اعتماد باندې یقیني طور منلو ته ایمان وی. یو نبی او خبر راوړ او دا خبر داسې دی چې د دې مشاهده تا نه ده کړې، بیا د پیغمبر په اعتماد باندې تا را خبر اومنه دې ته ایمان وی. لکه پیغمبر راغلی مونږ ته ویلي د قبر جزا او سزا، مونږ یې مشاهده نه ده کړې، مونږ یې منو. آخرت کې بیا باس بعد الموت، بیا را پاسېدل دي د مرګ نه پس، مونږ مشاهده نه ده کړې، مونږ یې منو. پل صراط دی، حساب کتاب دی، میدان محشر دی، حوض کوثر دی، دا ټولې خبرې یا پیغمبر وی زه نبی ما، د پیغمبر رسالت نبوت د هغې چا مشاهده نه کړي، بس ده وی دا ومنلی شوه، بس دې ته چې کوم دی نو ایمان وی. نو د پیغمبر په اعتماد باندې پیغمبر خبره یقیني طور منلو سره دې ته ایمان ویلی شي. په محسوساتو کې د چا د قول تصدیق دې ته ایمان نه وی. لکه مثال په طور باندې ما وی چې لکه لاندې را ګټه سپینه ده، یا ما داسې وی چې لکه ما سره دا کم قرآن مخکې پروت دی دې پاڼې سپینې دي او تا را خبره ومنله، نو دا خو په حس سره تا معلوم کړل. دې محسوساتو کې د چا د خبرې یقین کول دې ته تصدیق ویلی شي، خو دې ته ایمان نشي ویلی. نو نمبر 1 صفت داره چې الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنان هغه خلق دی، متقیان هغه خلق دی چې دا به ایمان بالغیب راوړي. غیب هغې ته وایي چې دا بدیهي طور انسان ته معلوم نه او نه د انسان حواس خمسه هغې پته لګولی شي، نه بدیهي طور انسان ته یو څه معلومي او نه د انسان حواس خمسه لکه سترګې شوې، غوږونه شو، ژبه شوه او دغه شان د قوت لامسه لاس شو، قوت شامه پوزه شوه، بویول شو، دا د هغې پته تا ته نشي لګولی. نو اوس د ایمان بالغیب د دې معنی څه شوه؟ ایمان بالغیب معنی دا شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم هدایات او تعلیمات راوړي هغه یقیني طور د زړه نه منل دې ته ایمان بالغیب وایي. خو شرط پکې دا دی چې دغه تعلیمات دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول کېدل قطعي طور باندې ثابتي، داسې ظني نه، قطعي او یقیني طور باندې به ثابتي. نو چې دغه ته منې نو دې ته ایمان بالغیب وایي. لکه د الله ذات، د الله صفات، د پیغمبر رسالت، دغه شان دی چې کوم دی نو د قبر جزا او سزا، باس بعد الموت، پل صراط، حوض کوثر، دا ټولې خبرې چې پیغمبر کم تعلیمات موږ له راکړی د هغه نه قطعي طور باندې ثابتي، په هغې باندې یقین کول د پیغمبر په اعتماد باندې دې ته ایمان بالغیب وایي. نو نمبر 1 متقی هغه دی چې یؤمنون ایمان بلري بالغیب په غیبو باندې، ویقیمون الصلاة، غیب او غایب په دې کې فرق شته او که نه شته؟ نو بعضې مبصرین وایي چې غیب او غایب دا دواړه یو شی دی، او چا پکې فرق کړی دی چې غیب هغې ته ویلی شي چې تی نه خو تایني، او غایب هغې ته ویلی شي چې نه تیني او نه چې کوم دی نو تایني. نو الله ته غایب نشي ویلی، الله ته چې کوم دی نو غیب ویلی شي، ځکه الله ته ویني خو تی نه. دویم نمبر صفت ویقیمون الصلاة، او قایمۍ منځونو لره، منځونه قایمۍ. ویقیمون الصلاة د اقامت معنی صرف منځ کول نه دي چې انسان صرف منځ کوي، بلکې د هر جهت او د هر یو حیثیت سره منځ درست کولو ته اقامت ویلی شي. په دې کې د منځ فرایض هم رالل، فرایض یې ادا کوي، واجبات هم رالل، د منځ د واجباتو هم خیال ساتي، د مستحباتو هم خیال ساتي، په هغې باندې دوام همیشوالی چې کوم دی نو دا هم کوي. دا ټول پر اقامت الصلات کې چې کوم دی نو دا رالل. نو یوازې منځ کول نه بلکې د تمام جهتونو چې کوم دی نو رعایت ساتل دې ته اقامت الصلات وایي. ویقیمون الصلاة، او قایمۍ منځ لره. اوس د دې نه کوم منځ مراد دی؟
نو د دې نه خاص مونځ نه مراد بلکې فرایض واجبات نوافل دا ټول په دې کې شامل دي چې دا قایموي. اوس په تاسو دا وایي چې یوازې مونځ کول خو نه دی، دا خو نور هم ګڼ عبادات دي، د هغې تذکره خو دلته ونه شوه. نو دلته کې په دوو څیزونو کې اشاره چې کوم دی نو ټول دین ته ورکړې ده. ویقیمون الصلات نه مراد عبادات بدني دي، ځکه چې انسان کم عبادات ادا کوي نو د هغې دوه قسمه دي، یو د انسان د بدن سره تعلق لري او یو د انسان د مال سره تعلق لري. نو بیا چې کوم عبادات بدني دي په هغې کې د ټولو نه افضل او اعلی دا صلات دی، مونځ دی. نو هغې طرف ته عبادات بدني کې صلات طرف ته اشاره وکړه. او کم چې د انسان د مال سره تعلق لري نو ومما رزقناهم ينفقون کې هغې طرف ته چې نو دا اشاره وکړه. نو پرې دواړو اقامت الصلات او دغه شانتې انفاق فی سبیل الله پرې کې مکمل عبادات بدني او عبادات مالی دواړه راجمع کړل. ومما رزقناهم ومما او دغه څه نه رزقناهم چې ورکړي موږ دیو لره ينفقون خرج کې په لار د الله کې دا عبادات مالی دي. د جمهور مفسرینو په نسبت باندې پرې کې هم هر قسمه هغه خرج یعنی انفاق فی سبیل الله داخل دی، خوا که فرض زکاتی یا صدقات واجبی یا نفلی دا ټول پرې کې چې نو دا داخل دي. تاسو که دنیا کې وګورئ، دنیا کې چې نو رایج نظامونه دا درې دي. اوس فلحال دا درې نظام رایج دی په دنیا کې. یو ته ویلی شي اشتراکیت. اشتراکیت والا د هغو دا قول دی، هغه دا وایي چې مال د چا دا ملکیت نه دی، بس د دنیا کې چې کوم مال دی چا ملکیت نه دی، چا ځان استعمال کړی ته اشتراکیت وایي. نو په دغه اشتراکیت باندې ومما رزقناهم پرې کې چې دی نو دا رد شو چې د هغې مال نه چې موږ دیو له ورکړی دی د هغې نه خرج کوې په لاره د الله کې، نو چې الله ورکړی دی نو دا انسان او دا مالک د هغې مالک ګرځېدلی، نو په اشتراکیت باندې رد راغی پرې کې. دویم نمبر سرمایه‌دارانه نظام دی، هغه وایي چې مال د مالک دی او د کم مال چې مالکي نو په دغه مال کې ورسره د بل چا حق چې دی نو دا نشته، د هېڅ نفس ورسره حق نشته. نو ينفقون کې په دیو باندې رد راغی سرمایه‌دارانه نظام باندې چې ينفقون دیوی خرج کوي په لار د الله کې. نو د دې نه پته ولګېده چې تا ته په یو جایز طریقې سره کم مال در رسېدلی او ته د هغې مالک ګرځېدلی، نو بیا خو ته د هغې مالکي خو د هغې سره سره چې کوم دی نو ستا سره پرې کې هغه د نورو خلکو حقونه هم دي. بعضې حق په هغه په تا باندې فرض وي، زکات وغیره نور داسې واجب وي، عامې نفلي صدقې وي، نه د بل د سره پرې کې حق شته. او دریم نمبر چې دی نو دا شرعي نظام دی. شرعي نظام چې مال دا د مالک حق دی او د هغې سره سره چې کوم دی د سره د نورو خلکو حقونه دا هم موجود دي. نو الله فرمایي ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې ورکړی موږ دیو لره ينفقون خرج کوي. دا مما کې رامین تبعیضیه دی، ټول مال ستا نه شریعت نه غواړي بلکې بعضې مال چې کوم دی نو دا در نه غواړي. او رزقناهم کې دې طرف ته اشاره وشوه چې دا همت اوړه به نه بایلي چېرې دا کمال دا خو ما ګټلی په دې خو ما ځان ستړی کړی دی، دا ولې الله پکې زما نه حق د غریب غواړي. الله فرمایي رزقناهم مونږه درکړی، مونږه دا اصل کې زمونږ دی، دا مونږ ته پاتې دی، خو چې کوم مونږه مال درکړی زمونږ درې مال له رواله او خرچ کا ځان له پرې باندې آخرت چې نو دا وګټه. نو دا د متقیانو صفات شو. نمبر 1 یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاة، نمبر 3 ومما رزقناهم ينفقون. دا درې صفات. ورپسې بل صفت الله د متقینو بیانوي والذین خلقت متقیان یؤمنون چې ایمان راوړي بما په هغه څه باندې انزل الیکا پرې بره آیت کې ومما رزقناهم دا هغې څه نه چې مونږ ورکړي دي دیو له ينفقون خرج کوي په لار د الله کې. د دې نه څه مراد دی؟ فرض دي، نوافل دي. نو چا ویل چې د دې نه فرض زکات مراد دی ځکه ویقیمون الصلات اول د مونځ ذکر دی او بیا ورپسې ومما رزقناهم ينفقون. نو د مونځ سره اکثر چې د کم انفاق فی سبیل الله ذکر نو اقیموا الصلاة واتوا الزکات دا زکات دي. چا ویلي چې نه لکه جمهور مفسرین چې هر قسمه خرج د دې نه مراد دی، او چا ویلي چې د دې نه تمام
اعمال نیک اعمال مراد دی. لکه مثال په طور چاله خدای مال ورکړی دی د هغې نه خرج کوي، چاله الله علم ورکړی دی د هغې نه خرج کوي، چاله الله ښه رایه ورکړی ښه رایه دی ورکوي، ښه مشورې انسان ورکولی شي، دغه شان بدني طاقت یې ورکړی دا خرج کوي لګیا دی، جومات کې مدرسه کې د غریب په امداد باندې، دا ټول په دې کې شامل دي. څلورم صفت والذین خلق ته متقیان یؤمنون چې ایمان راوړي بما په څه باندې انزل الیک چې نازل کړی شوي دي تا ته. پیغمبر علیه السلام کوم چې تا ته نازل دي، رسول الله مبارک ته چې څه نازل عام دي، یا قرآن دی په شکل د قرآن کې کم ته چې موږ او تاسو وحی مطلوع وایو د کم چې تلاوت کیږي، او یا په شکل د احادیث مبارکو کې دا هم پیغمبر علیه السلام ته وحی شوي دي، خو دې ته موږ وحی غیر مطلوع وایو، یعنی هر هغه وحی چې د هغې تلاوت چې دی نو دا نه کېږي. تفصیل موږ ابتدا کې دا ویلو، نو په دې باندې به ایمان راوړي څه چې تا ته نازل دی پیغمبره. دویم نمبر وما په څه باندې ایمان راوړي انزل من قبلک چې نازل کړی شوي دي مخکې ستا نه مخکې نازل دي، لکه تورات، زبور، انجیل او څومره آسماني صحایف دي، پر دې ټولو باندې ایمان راوړي. اوس د آیت مطلب څه دی چې په قرآن هم ایمان راوړي او مخکینو کتابونو باندې هم ایمان راوړي. نو مطلب د دې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د نبی علیه السلام په دور کې دوه قسمه مسلمانان مؤمنانو نه هغه دواړو طرف ته یې پرې کې اشاره وکړه. یو هغه چې دا مخکې اهل کتابو په سړو کتابونو باندې ایمانو، او بیا وروسته چې دی نو په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړ، یو هغه مسلمانان او یو هغه مؤمنانو چې مخکې اهل کتاب نه و، بلکې پیغمبر علیه السلام چې راغی نو لومبی کتاب قرآن کریم پرې باندې ایمان راوړ. نو والذین یؤمنون بما انزل الیک پرې کې هغې خلکو طرف ته اشاره وشوه کم چې مخکې سابقه اهل کتاب نه و، یهود او نصارا نه و، بلکې دا د مکې باشنده و، مشرکین د هغې نه وروسته ایمان راوړ. او وما انزل من قبلک او هغه مؤمنان یعنی متقیان چې ستانه په مخکینو کتابونو باندې ایمان دی، نو پرې کې هغه سابقه اهل کتاب چې د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی هغه خلک پکې رالل چې دی وله الله تعالی به ډبل اجرونه ورکوي، اجرهم مرتین. مخکې وراشي دوه اجره، یو مخکینی دین باندې ایمان راوړه، یو د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه. او بله خبره یا مطلب دا چې والذین یؤمنون بما انزل الیک متقیان هغه خلک ته چې ایمان راوړي په هغه کتاب باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوي دي، یعنی قرآن او احادیث مبارکه وحی مطلوع غیر مطلوع دواړه. وما انزل من قبلک او هغه چې ستا نه مخکې نازل شوي دي، نو هغه مخکې نازلېدو باندې د ایمان څه مطلب دی چې هغه به ته حق ګڼي چې دا په خپل دور کې درست او حق و. البته وروسته به کې خلکو خواهش پرستو را خپلې مرضۍ موافق تحریفات کړي دي، نو هغه غلط دي. د هغې تحریفاتو نه پاک کتابونه چې د خپل دور نو هغه صحیح دي، په خپل ځای باندې حق دي، په هغې باندې زموږ ایمان دی. البته د اتباع خبره شوه، پیروي چې کوم دی نو صرف د قرآن کریم به کوو، ځکه چې د قرآن کریم په راتلو سره مخکیني کتابونه دا منسوخ شوي دي. پنځم نمبر صفت وبالآخرت او په آخرت باندې هم یوقنون دیو یقین لري. دا وبالآخرت دا صفت دی او موصوف دی لره محذوف دی، نو داسې وایي چې وبالدار الاخرت او په کور د آخرت باندې یعنی قیامت باندې هم یوقنون دیو یقین لري. نو ته اوس چې دا دار خو مذکر دی او بالآخرت خو مؤنث دی، نو دا دار مؤنث سماعي دی. قرآن کې الله فرمایي وان الدار الاخرة لهي الحیوان، هلته آخره خدای پاک دغه دار صفت چې کوم دی نو آخره ذکر کړی دی. نو وبالدار الاخره او په کور د آخرت یعنی قیامت باندې به هم یوقنون دیو یقین لري. نو دلته کې رد راغی په مرزا غلام احمد قادیانی باندې، او د قادیانیت د ملا تیر مات شو. د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت مسله په دې کې ثابت شوه، ځکه الله فرمایل چې متقیان هغه خلک دی والذین یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان راوړي په هغه کتابونو باندې، په هغه کتاب باندې چې تا ته نازل دی پیغمبره. وما انزل من قبلک او کم چې ستا نه مخکې نازل دي،
وما بعد کې پکې ونه وي چې کم بستانه وروستو نازلیږي خو بل ډایرک دا خبره چې کم پتا نازل دی په هغې باندې هم ایماني ستانه په مخکینو کتابونو باندې هم ایماني او ورپسې ډایرک وبالآخرت هم یوقنون د آخرت خبره وکړه د قیامت خبره وکړه دې نه پته ولګېده چې د آخرت پورې یعنې د قیامت پورې د نبي علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل نبي دنیا ته راتلو والا هم نشته او بل کتاب راتلو والا هم نشته نو مرزا چې کله په لټ کې ګیر شو چې دا خو د قرآن په اوله صفحه باندې دا خبره ده او دا قرآن اولنۍ سپاره خو خلک ماشومانو ته سکولونو کې وموي او دا اولنۍ صفحې را ترجمه خو اکثر ښځو نرو ته یادوي دلته مرزا چې په لټ کې ګیر شو نو مرزایان رالل وی نه که نه مرزا غلام احمد قادیانی باندې هم یو کتاب نازل دی په هغې باندې به هم د خلکو ایمان نو هله به متقي ګرځي هلکه نو د هغې خو دلته تذکره نشته نو وایي تاسو وبالآخرت هم یوقنون نه منئ چې متقي هغه دی یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان به راوړي په هغه څه باندې چې پیغمبره تا ته نازل دي وما او په هغه څه باندې انزل من قبلک چې ستا نه مخکې نازل دي وبالآخرت هم یوقنون او په هغه اخرنۍ وحی باندې به هم یقین لري کوم چې په مرزا باندې نازل ده نو اوس صحیح متقي به هم هغه کسي د موږ وایي ښه ګورې خو نه دلته د نحومیر طالب به راشي او هغه دې هم په لټ کې ګیری ځکه چې ته د وبالآخرت د آخرت دپاره محذوب راوباسې او وحی ورله راوباسې نو ستا په نس باندې عبارت داسې دی چې وبالوحی الآخرت هم یوقنون او په آخرنۍ وحی باندې به هم یقین لري چې هغه د مرزا وحی ده نو هله به متقي نو موږ وایو دا وحی چې دی نو دا مذکر دی او د آخرتي چې نو دا مؤنث دی او هلته کې د نحومیر طالبان هم په دې باندې پوه دي چې تاسو ولې چې د صفت د موصوف او صفت په منځ کې مطابقت لازمي دی په یو څو خبرو کې هغې کې یو د تذکیر او د تانیث کې هم دواړه چې دی نو دا به یو شانتي نو دلته خو وحی مذکر دا دې ورنه محذوب راویسته او آخرت مؤنث دی نو دا خو د سرړو څه سمې نه خوري او دویمه خبره ده چې مرزایانو تاسو خو د خپل مرزا را بچاو دپاره چې کوم دی نو قرآن کې ځان له تحریف وکړه چې وبالوحی الآخرت او په آخرنۍ وحی باندې به هم یوقنون دی یقین لري آخرنۍ وحی د مرزا ده نو ستاسو مرزا د دې تفسیر لیکلی دی تفسیر صغیر کې هغه ترجمه کړې ده اور آئند آنے والے موعود باتیں وبالآخرت اور آئند آنے والے موعود باتیں اوس راته مرزایانو دا ووایي چې تاسو کاذب او که ستاسو پیغمبر کاذب یو خو پکې خامخا دروغجني یا به ستاسو پیغمبر مرزا کاذب یا به تاسو کاذبي نه به هر کیف د مرزایت د ملا تیر مات شو الله فرمیل صفت د متقیانو چې پیغمبر ستا په کتاب به ایمانی ستا نه مخکې په کتابونو به ایمانی او بیا وما بعدک پکې را نغې بلکې ډایرک پسې د آخرت تذکره وشوه وبالآخرت او په ورځ د آخرت یعنې په کور د آخرت باندې به هم یوقنون دیو یقین لري او دا مضمون د قرآن کریم په ګڼو آیتونو کې راغلی دی لکه تاسو ګورئ سوره نحل کې هم دا مضمون راغلی وما ارسلنا من قبلک هلته من قبلک ټکی دی ما بعد پکې نشتي دغه شان د سوره نساء کې وما انزل من قبلک وما بعد پکې بیا هلته نشتي او دریم نمبر سوره زمر کې ولقد اوحی الیک والى الذین من قبلک پیغمبره موږ تا ته وحی کړې ده هغې خلکو ته وحی کړی چې مخکې ستا نه دي وما بعدک پکې نشتي پته ولګېده پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل نبي دنیا ته راتلو والا نشته همدغه شانتې سوره شورا کې الله فرمایي کذلک یوحی الیک والى الذین من قبلک همدغه شانتې الله تا ته وحی کوي تا ته وحی کړی کېږي او هغې خلکو ته چې مخکې ستا نه هلته ما بعدک پکې نشتي ځکه نه وروسته بله وحی راتلو والا شته او نه بل کتاب او نه بل پیغمبر راتلو والا شته همدغه شان سوره بقره کې الله فرمایي کما کتب علی الذین من قبلکم ما بعدکم پکې نشته ځکه وروسته نه بل امت راتلو والا شته او نه بل پیغمبر راتلو والا شته او نه بل کتاب راتلو والا شته دا شان سوره بنی اسرائیل کې الله فرمایي سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا هلته هم د قبلک ذکر دی ما بعدک پکې نشته نو دا قرآن کې تقریبا 40-50 ځایونو کې همدغه شانتې خبره ذکر شوې ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تذکره د ما قبل انبیاو تذکره ما بعد بالکل نه اشارتن غونده کې قرآن کې ذکر دی او نه په حدیثو کې چې کوم دی نو دا ذکر دی نو دا د متقیانو بل صفت وبالآخرت او په آخرت باندې هم یوقنون دیو یقین لري الله په حکم لګوي
چې اولئک علی هدن اولئک دغه صفتونو والا دا 5 صفات چې ذکر شول دغه صفتونو والا علی هدن محکم دی په هدایت باندې په دنیا کې دا کم 5 صفات چې بیان شول دغه خلق محکم دی په هدایت باندې په دنیا کې من ربهم د خپل رب د طرف نه و اولئک او دغه صفتونو والا هم المفلحون هم دیو کامیاب دی فی الاخرت په آخرت کې دنیا کې هم په هدایت باندې مضبوط او په آخرت کې هم چې نو دا کامیاب دی نو به هر کیف سوره فاتحه کې موږ رب ته درخواست وکړو خدای اهدنا الصراط المستقیم الله فرمیل ذلک الکتاب لا ریب فی هم دغه کتاب نه غلار ده پرې کې څه شک نشته نو وړومبو دا په 5 آیتونو کې دغه خلکو ذکر وشو چې قرآن ظاهري او باطني دواړه مني هغې له د متقیانو نوم ورکه او ان الذین کفروا سواء کې 2 آیتونو کې بعد د ظاهري او باطني نه منونکو ذکر وشي چې هغه کفار دي او 14 آیتونو کې به دغه خلکو ذکر وشي چې ظاهري منه باطني به نه منه لکه منافقین